د استرالیا خلاف ون ډے سیریز نه پس د پاکستان کرکټ ټیم 2 میاشتې چټي شو. د پاکستان نور میچونه به 54 ورځې پس شروع کیږي. د پاکستان د 2026 د میچونو شیډول در سره هم په دې ویډیو کې ډیسکس کوم. د پاکستان راتلونکي میچونه به چا سره وي. د پاکستان دومره کم میچز دی او د انډیا دومره زیات میچز دي. لکه پاکستان چې 9 میچز کوي نو د انډیا 27 میچ دي. په درې چند ته د انډیا میچونه زیات دي. یعنی انډیا پاکستان چې 3 میچونه به کوي په دې کال کې نو انډیا به 9 میچونه په دې کال کې کوي. پاکستان چې 9 میچونه کوي نو انډیا به 27 میچونه کوي. پاکستان چې 10 میچونه کوي نو انډیا به 30 میچونه کوي. یعنی د پاکستان د میچونو په حساب سره د انډیا میچونه یو په 3 سیوا دي. نو بیا مونږ وایو چې انډیا ولې ورلډ کپ وګټلو، انډیا ولې دومره ښه لوبه کوي. وجه دا ده چې هغوی محنت کوي، هغوی زیات میچز کوي، هغوی زیات پریکټس کوي او پریکټس میک ا مین پرفیکټ. څومره چې یو انسان په یو کار پریکټس کوي دومره د هغه په کار کې ایکسپرټایز لیول سیوا کیږي. جی خیر، اوس د پاکستان د میچونو طرف لرازو. د استرالیا خلاف سیریز ختم شو، درو میچونو ون ډے سیریز تاسو الریډي پته ده. اوس د پاکستان 2 میاشتې چټي ده، 2 میاشتې د پاکستان میچ نشته رجی. د پاکستان راتلونکي میچ په 54 ورځې پس وي، په جولای او اگست میاشت کې. د جولای اینڈ کې او د اگست ستمبر کې 2 ټیسټ میچونه دي ویسټ انډیز سره په ویسټ انډیز کې. دا دبليو ټي سي چې کم سایکل له داغي د حصي میچونه دي. دا 2 ټیسټ میچونه ویسټ انډیز سره په ویسټ انډیز کې جی. دا په جولای کې او په اگست کې دي. بیا په اگست او ستمبر کې 3 ټیسټ میچونه دي انګلند سره، وغم په انګلند کې. یعنی د پاکستان راتلونکي چې کم سیریز دی هغه ویسټ انډیز سره دی. په ویسټ انډیز کې 2 ټیسټ میچونه، ویسټ انډیز نه پس بیا اگست ستمبر کې 3 ټیسټ میچونه انګلند سره کوي. بیا اکتوبر او نومبر کې انګلند په پاکستان ترازی 2 ټیسټ میچونو د پاره. بیا به انګلند پاکستان ترازی او 2 ټیسټ میچونه بکای. هغه نه پس بیا زیمبابوے او آیرلند سره هم ون ډے سیریزونه سکیجول دي او ټرای نیشن سیریز هم د پاکستان، سریلانکا او انګلند د ماخیال. ور دینه علاوه ایشیا کپ چې کوم دی هغه هم دی او ایشیا کپ په دازل او ډی آی فارمیټ کې وی، ون ډے فارمیټ کې بوي. نو د پاکستان میچونه ډیر زیات کم دي. پاکستان ته لکه 2 میاشتې چټي، 2 میاشتې بر پاکستان ټیم څه کوي. 2 میاشتې دی له پکارو چې انګلند، نیوزیلند او ساوث افریقا شو، انګلند شو، نیوزیلند شو، غیا لړ سیریزونو کې لګیا دي جی. شرط نشر ته پاکستان له هم چرته سیریز سکیجول کولو پکارو. 2 میاشتې ډیر غټ لانګ ټرم بریک ته. 2 میاشتې دا کې لړیان چې کوم دي نه ټیسټ میچ ته نه ون ډے میچ ته 2 میاشتې برا کې لړیان په خپل کور کې تیري. 2 میاشتې پس په بیا دی راټولیږي او بیا به 2 ټیسټ میچونه وي او 2 میاشتې پس چې کله دی راټولیږي نو د کې لړیانو پرفارمنس صحافیانو نه به ایری بیا پکې پرچی کې لړیان ورواچي. ځکه چې پرفارمنس خو به ایری 2 میاشتې مخکې چې میچونه شوي دا غي بیا چرته خبره اتره کیږي. نو بیا پرچی کې لړیان راواچي په سکواډ کې اوماغه شاداب اوماغه پرچی کې لړیان به شامل یو نوجوان کلاډیانو ته بیا موقع نه ملاويږي. خو خیر راتلونکي چې کم سیریزونه دي په ویسټ انډیز کې، ویسټ انډیز سره ټیسټ میچ کول اسانه خبره نه ده. او بیا انګلند سره په انګلند کې ټیسټ سیریز کول او بیا انګلند سره ټیسټ سیریز ګټل په انګلند کې دا پاکستان زما په خیال یو غټ کمال بکای چې دا وګټي. د مصباح په کپتانۍ کې انګلند خلاف د پاکستان سیریز شو، ټیسټ سیریز چې په دوبۍ کې شو، سید اجمل پکې کمالي بالینګ کړو او هغه ټیسټ سیریز کې انګلند لماته ور کړو. خو انګلند له په انګلند کې بیټ کول دا دون اسانه خبره نه ده. خیر دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.